بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إنه كان ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي، مخکې آیات کې اصل کې تیر شو، الله وی چې په ځمکو او په اسمانونو کې څه مصیبت نه راځي مګر دغه مخکې نه الله رب العزت لیکلی چې دا انسان نو پیدا یا د دنیا نو پیدا یا د مصیبت هم لا نو پیدا، نو الله رب العزت دا لیکلی دغه خولټ بلکې دنده چې دا سی ورته چې دا لا نو پیدا، نو الله رب العزت دا لیکلی. اوس نن په دې آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمایي چې دا کم مثال مې درته ذکر کبره د بوټي هغه چې شین بوټي او بیا چې دی دا بوټي چې دی دا ختم شو او دا چوره چوره شو وغیره، نو په دې آیات کې الله رب العزت فرمایي دا ولیکای لا د پاره د دې تاسو چې تاسو خفه نشئ علامه په هغه څه باندې فاتکم چې تاسو نه دغه مال لاړ هلکه ټیک ټاک فصل راختلی و بره مثال کې تیر شو او یکدم هغه ختم شو، نو د دې دپاره مې درته دا مثالونه وغیره ذکر کړو یا تا باندې کوم مصیبت رایي چې ته په دې تیر مصیبت باندې خفه نشي چې سار نه لاړ، مال در نه لاړ، اولاد لاړ، بل څه لاړ چې ته په دې خفه نشي. لکۍ لا تأسوا علی ما فاتکم دپاره دی حتی بعضې وخت داسې ته په خدای یقین وکړه. شیخ ادریس صاحب وایي چې یو ورځ داسې کار و چې ما یو کس ولیدم او هغه پلار د مرغوټه نیسلی او په مرۍ وله ناستو ورته وی چې دله داسې و دله داسې و مختلفې دغې ورته ښودې وایي ما دې هغه خلاص کړ، نو خیر وایي چې لږ مې اخوا ځان له جدا کړ، نو ما ورته چې پلانکي خفه نه شي دې ځای کې تا پلار د مرۍ نه نیسلی نو تا ته هغه نتیجه ملو شوه، از مکافات عمل غافل مشو گند و مزگندم و جو از جو. نو بعضې وخت خو داسې چې تا به هېڅ هم نه کړو تا ته به تکلیف در رسي، نو الله وایي په دغه باندې خو صبر وکړه، خو که تا څه کړي نو دنیا چې ده نو دام سړي له د هغې سزا ورکوي. نو دغه کارونو کې نو که تا چېرته څه کړي نه یو مصیبتونه در باندې راغلل دا به امتحانن په تا باندې راځي، نو الله وایي دپاره دی چې ته په خفه نه شي په هغه څه باندې چې هغه ستا نه فوت شو. ولا تفرحو او لویي ونه کړئ بما په هغه څه باندې آتاکم چې الله یې تعالی درکوي. الله به تعالی ښکلې صحت درکوي، الله دې موږ ټولو ته رانصیب کړي. الله به تعالی مال درکوي د حلال، الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. الله به تعالی ښه خاندان درکوي، الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. الله رب العزت به تعالی د سکون او د آرام زندگی درکوي، الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. الله وایي چې دا درکومه خو ولا تفرحوا بما آتاکم چې ته لویونه کې تکبرونه کې په هغه باندې چې الله به تعالی درکوي. نو کله الله بنده له یو نعمت ورکي خو دې د دغه نعمت شکر ادا نه کړي هغې باندې لویي وکړي، لکه فرعون له الله بادشاهي ورکړې وه 400 کاله مورخین لیکي چې د هغه باندې سرخوږي هم نو راغلی څومره 400 کاله د په خوله یادېږي. زمونږ خو د ورځې بیل حساب ایسار بل شانې ګنټه پس بل شانې 2 ګنټې پس بل شانې او 400 کاله چې سړی صرف نعمتونه د خدای وخوري، یعنی د سر هغه څه غم نه ولیدلی 400 کاله او چې بیا یې کله تکبر باغې وکړو ځان ته یې خدای وي انا ربکم الاعلی الله هم دې وساتي چې دا یې ځان ته وي نو خدای پاک بیا راټینګ کړه
نو د دې وجه الله وی ولا تفرحوا چې لوی نکړي بما په هغه څه باندې آتاکم چې تعالی می درکړي دي ها یا تعالی درکوما نو تکبر بنکوخه تکبر عزازی لرا خوار کرد و زندان لعنت گرفتار کرد الکه شیطان چې د ابلیس د په هر اسمان کې ځان ځان لنوم دی ها په هر اسمان کې ځان ځان لنوم دی او بعضو روایتو کې راځي بعضو کې ها داسې چې پزمکه باندې داسې حصہ نه د پرې چې باغی عبادت نه کړي خو چې لوی وکړه هرسه وکړو نو الله رب العزت د جنت نه لاندې راګزار کو او اول د ټولو نه برز جنت د اسمانونو نه بر دی او اوس د ټولو نه لاندې زیری چې جهنم دی الله دې وساتي نو د دې وجه وی ولا تفرحوا چې لویونه کې بما په هغه څه باندې آتاکم چې درکوي تاسو ته حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ټول وای صلی الله علیه وسلم اسیم ګرمي وي او څه ګرمي را باندې تا زمانه بزیا ستړنه په خدای کې نو کې د دونی مون پس لا ما کتاب نه نیم پاسې بس دغه راځي صرف گاډو کې پکې تل راغلی بیا د پاسې درې نه امازي ګریم پکې تل ای کې نیم پاس زمانه بزیا ستړنه کوړتم پکې لانیم تل کني دغه کور دې دې دغه نو لګه د ځان کې حساب پیدا کوي دا باندې خو الله رب العزت خوشاليږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرشتي ورسي حدیث کې راځي وایي چې بعض حدیثو کې ګوردا سم راځي ها په دې باندې فخرو کې بعضو کې داسې راځي وایي دې شوندو پسې فرشتین ختی چې کله یو بنده بعضو کې داسې راځي وایي چې کله یو بنده درود شریف څنګه وایي نو د دې شوندو نه ول ډایرک راوچت کی ښا او ډایرک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسي نه کاکا دا بکی نشته چې دا د کړکیچم ګناګار دی دا بکی نشته چې دا گیر خریل دی دا بکی نشته چې دا سود والا دی دا بکی دا نشته چې دا چغلی خور دی دا بس تا د خلینا رو باسه په حدیث کې دا سره راغلی اوس موږ پکې څه نه وایو وای چې تا د خلینا رو باسه نو د شوندو باسه فرشتین ختی ډایرک رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارک ته وړي او باغی باندې پیش کې چې پلانکی د پلانکی زوی پتا باندې درود وست ها دا غلطه خبره ده یې خلک په مور سره چې د جنت کې بللی شو عمر په پلاس نه الته پیش ډایرک چې پلانکی د پلانکی زوی پتا باندې درود په پلار بیا دیږي په دې باندې په فخر کیږي دی وجه الله فرمایي ولا تفرحوا بما آتاكم او چې تاسو لویونه کې په هغه څه باندې چې تاسو له درکول شي والله یقینا الله رب العزت لا يحب نخوخي كل مختال هر متکبر فخور لوی کون کې لکه ته خو به بس تکبرم لوی دا او دا نو د مختالن کو څوک د نه تاسو کې چې دا کم تکبر کوم کې ته ویل شي نو یو نیم کس هغه په خلیص سم نوې ته چې جی لوی مکوي نه مزه ما کې لوی کم ده تا اوس زه خو غریبانو سره ټوله ورځ ناستم او زه خو چې دې زما د خولې نه واقعیت ته به د خولې نه سوانه په خولې وړې نه کړي خو دا هغه به چال چلن کې چې د تکبر باقاعده تا تخکاری هغه چې قدم دی هغه چې لګیای څنګه ګرځي راګرځي تا ته پته لګي چې د تکبر لوی ځان لوی غني نو مختال قرآن په اصطلاح کې هغه تکبر کوونکی ته ویل شي چې هغه عملی ته ور تکبر کوي په خولي اسم نه وي او په اعمالو کې کوي الله دې دین او ساتي او فخور هغه تکبر کوونکی ته ویل شي چې په خوله باقاعده فخر کوي چې منګه پښتانه ته پکې لاس شي منګه داسې الکه زه داسې زما مال دونه دی ما سره پلان کې تا سره سدي دا ته خو خدای پیژندلې داسې نو چې په خوله باندې تکبر خره ته فخور ویل شي الله دې د دواړو نه بچ کی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او حدیث قدسی دی ښا وی الله وی چې د لوی زما صادر دی او څوک چې زمانه دا شلول غواړي لوی خدای الله سره خوان کی الله کې هر صفت خو موجود دی هر صفت پکې موجود دی الله لوی ذات دی الله عالی دی الله اوچت دی خو الله کې یو صفت موجود نشته هغه د بنده سره خای هغه عاجزی د خپل بنده لور کړی دا یو صفت خاص دی خپل بنده لور کړی دی نو موږ به عاجزی کو خل الله درکې پیدا کی نو چې دا انسان الله وی زمانه د لوی د صادر راخل غواړي نو زبه پړ مخې وی زبه ول دا 60 مات کوم جهنم ته به گزار الله هم دې وساتي ها د دې وجه غالبا حسن بصری سے بارک رضیه د بل بزرگ بارکی د کعبه مبارک نه طواف کو
او بادشاہي وخت راغلو یا بل بزرګو تقریبا هغه د کعبه مبارکې نه طواف کو. په دې طواف کې بادشاه چې دی نو هغه به دغه کو داسي ورته هلکه لرې شي مخکې فوجیان دې روان وو اخوا شي دې خوا شي پلانکي را روان دی لارې ورته سموله. نو دی ورته وایي عجیبه کار دی دا فرعون د زمانې دی او که نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي دی. دلته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خج کړی دی او څوک هم نه دي شړلی. دلته بیا راغی غالبا مکې معظمې ته یا هم د مدینه منوره کې یا وي خلکو ته وایي دا د فرعون خاریه دا شهر دی او که دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. وایي ورته داسې وایي بادشاه ګورنر لی بوته وایي سیف دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي پسې خندا کوي. هغه ورته وایي څه سوال دی کړی دا مې کړی دی. وایي دا ته څه وایي سزا به درکړو. هغه ورته ولې رارسم سوال سم کړی دی. وایي څنګه؟ وایي ته وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کلي کې خو کچا آبادیانې وي هغې کې خو عاجزي وه خلکو چې دی نو د دین ډېر خیال ساته. اوس خو د دې آبادۍ چې د مسجد نبوي نه اوچتې دي د دې خو باغه ځایونه دي دا دي. نو بادشاه او ګورنر د وخت چې دی هغه سرښکته کوي واقعي ستا سوال ټیک نو د دې وجې هلکه لویي به نه کې کله مختال فخور هر عمل کوونکې متکبر او هر څه شي چې په خوله باندې د تکبر دعوه کوي الله دا نه خوښوي الله هم دې وساتي. بیا الله خپله یو تعریف هم کړی دی چې دا تکبر کوونکي څه ته ویلی شي. اوس ما او تا به هم د تکبر تعریف کوو یو یې الله هم کړی دی عام نور تعریفونه هم ډېر راځي حدیثو کې هم راغلي خو یو تعریف یې دا دی الله وایي الذین دا هغه کسان دي یبخلونه چې دی بخل کوي شومان دي شومتوب کوي ویأمرون الناس او حکم کوي خلکو ته بالبخل په شومتوب سره خپل هم د ظالم زوی نه روپۍ نه پرېوځي که د زمانې ډک وي د پیسو بل ته مو چې ظالم بس ځان له دې کار کتلی دی په جومات ته داسې بس د ښه سړي زوی راغلی ټول جومات کې پیسې لګې ته بس داسې د غریبانو خیرخوا راغلی پلانکي غریب لوړي ځان له دې کار کتلی دی دا بال بچ به دې څه کوي بچي به دې څه کوي پلانکي به څه کوي. نو الله ربالعزت فرمایي چې دې په خپل هم شوم دي د نارزوی خپل هم په ډډه نه وړي خو بل هم د نیکۍ نه منې کوي بل ته مو داسې مه کوه په دې جومات کې یو روپۍ نه لګوم ورې په دې کې مونځ هم نه کي دې کې دام نه کي یا ته د عرش معلی نه راغلی ستا خو ډایرکټ پیغمبر پسې مونځ کوي. دا د خلکو غلطې خبرې دي نه هر چا زمونږ د چوک کې د پېښور کې موږ مدرسه کې یو نو هغه مولوي صاحب نه چا تپوس کړی ورته صاحب د چوک کې پلانکې فرقې والا امام دی د پسې مونځ کېږي هغه ورته په نن وخت کې فرعون پسې هم کېږي ته لا د پسې کې مونځ کوه سړی چا پسې کوه مونځ نه کوي خلک منځونو والا ته د مونځ له خلک راوسته پکار ته څه ته لګي. نو الذین دا هغه کسان دي یبخلون چې دی بخل کوي ویأمرون الناس او خلکو ته موي چې څه کوي حکم کوي خلکو ته بالبخل د شومتوب. ومن یتولا الله وی هغه څوک چې وګرځېد د دین نه مخ واړو ته ورته د دین خبره کې هغه مخ واړو ته ورته وی لکه دا د نیکۍ کار دی دا کتابونه دي په دې پیسې ولګوه دا غریب دی په دې پیسې ولګوه دا جومات دی په دې باندې پیسې ولګوه. نو الله وی ومن یتولا هغه چا چې مخ واړو د اسلام نه هغه چا چې مخ واړو د دین نه هغه چا چې مخ واړو د پیغمبر نه یا هغه چا چې مخ واړو د دې سره چې کوم مناسبه معنی ده دغه نفقینا نفقو خیرات پرې خودنو الله وی فإن الله بس یقینا دغه بنده بس یقینا الله رب العزت هو الغنی هغه به حاجت دی زمون دین ته ضرورت شته د دین مونږ ته ضرورت نشته. اې د کعبه مبارک الله حفاظت پس باندې کړو په توتکر کوی کړو کنو کړي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل او الله رب العزت دا صحابي د مړي دا هغه حفاظت دا په مچو باندې کړو کنو کړي. الله رب العزت چې د روزي مبارکي حفاظت په یو نور الدین زنګي باندې 100 میله لري پروت ولته په خوب کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې الله زما روزي نه راورسه او دا کافران د يهوديان می د روزي نه وباسي الله حفاظت کړو کنه. الله د دې صحابو د قبرونو چې کله مصر کې شیعاګانو اقتدار شو زور راغی عمر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر سے به وباسه د تاریخ نه خبر نه. نو الله د دې حفاظت پس مکه کړو کنه چې هغه خلک پس مکه باندې خخ کړل د مسجد نبوي نه کې چاپیره او اسمکه ځان ته راخ کړو قبر لیلا سمونه ځکه چې گورنر هم ورسره چې گورنر داغي کس
نو الله رب العزت د اسلام حفاظت کولی شو، الله یې کوي، خو ما او تا به خپل زندگی دې سره قیمتي کوو. الله دې توفیق راکړي. نو الله فرمایي فإن الله، بس یقینا الله هو الغني، دغه الله تعالی بې حاجته دی. نو چاته چې د مال دولت څه مسله یي که نه، نو دا ډېر زیات وایي چې یا غني یا غنیو، یا یو کس مال دولت خو وي ورسره، خو دا زړه چې دی په مال باندې مطمئن کېږي، نو بس چې لس ورسره دی وي چې شل لا سره وي، بس زړه آرام نه مومي. نو یا غنیو وظیفه د دې ډېره زیاته کوي. ځکه حدیث کې راځي الغنا غنا النفس، غنا چې ده د زړه غنا ده، چې زړه دې په مال مطمئن شي. ورنه چې زړه دې مطمئن نه وي، نو بیا چې دې ته مالداره کېږي نه، په ظاهره به ډېرې مال تا سره، خو ته مالداره بیا نه. چې زړه دې غني او مالدار شي، دا مالداري داسې قناعت. الله دې توفیق راکړي. نو الله غنی دې بې حاجته دی، والحمید ستاینه کړې شوې ده. لقد ارسلنا، الله یقینا را لېږلي دي موږ رسولنا پیغمبرانو لره بالبینات، په واضح دلایلو سره. ای کاکا الله رب العزت وی صفا خبره د قرآن باندې ته پوهېږې، زم پوهېږم. په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لږ سوچ وکړه، ځان د مثالونو خبر که ستا ذهن به ډایرکټ ورورسي. نو الله وی په واضحو دلایلو سره وانزلنا معهم الکتاب، دې سره مې یو کتاب هم را لېږلی دی، والمیزان، او تلم را لېږلې ده، لیقوم الناس، دپاره د دې چې دا خلک وګرځوي بالقسط عدل لره، چې دا خلک وګرځي په عدل باندې. لیقوم الناس دپاره دې چې خلک وګرځي بالقسط په عدل سره، په انصاف سره. نو تله د دې دپاره د قانون د تلې د دې دپاره دی چې انصاف پکې، عدل پکې، په خبرو کې هم او دغه شان په وزن کې هم. په خبرو کې به هم دا نه کوي چې ستا د دوه خپلوانو، یو د لږ خپل دی، یو د ډېر دی، یو د ملګري دی، یو د خپل دی، یو د کم قبیلې دی، یو پردي دی، د هغې څه فیصله راغله ده، نو تا چې د یو په حق یې وکړه ځکه چې د قبیلې والو، د کور والو. نه نه، په خبرو کې به عدل او انصاف کې الله د عقل تله درکړې ده، او ظاهرا تلې کې به هم چې د انصاف کې، ځکه چې الله رب العزت تعالی یو تله درکړې ده. داسې به نه کې چې د دوه کسانو جګړه ده، معامله ده، ته ورته چې تم ټیک یو دیم ټیک دی، تم چې په غلطه نه یو دیم په غلطه نه دی، نو په غلطه څوک شو؟ فرعون هم ټیک او موسی هم ټیک، داسې نشي کېدی، یو به په غلطه یو به ټیکي. په طریقه باندې ووایه، په جګړه نه، په طریقه باندې. الله دې توفیق راکړي. وانزلنا الحديد، او نازل کړی دی موږ څه لره؟ اوسپنې لره. ما درته ویلو په آخر د صورت کې به د اوسپنې کیسه راځي او بحث به راځي. فيه، په دې اوسپنه کې بأس، څه شی دی؟ جګړې دي، شدید سخت دی. په اوسپنه کې بلا جګړې دي، په دې کې بلا سیزونه دي، یو بل سره مقابله ده. او اوسپنې بعضو احادیثو کې راځي چې آدم علیه السلام سره سره راغلی وي، نو یو ورسره د جنت نه دا سټک راغلی وي، او یو ورسره داسې دا اوسپنه راغلی چې په هغې دا نوره اوسپنه راټینګولی شي، وایي دا د آدم علیه السلام سره راکوزه کړې شوې وه. بل چې دا اوسپنه پې کټ کولی شي، دا چې دی دا د آدم علیه السلام چې یو اوسپنه بله کټ کوي، دا ورسره د جنت نه چې دی راکوز شوي. نو د دې وجې ته به د چا کسب ته سپک نه ګورې، دا ټول کسبونه پیغمبران او اولیاو کړي دي. نوح علیه السلام کشتۍ په خپله لاس جوړه کړې ده، داود علیه السلام زغرې جوړې کړي دي، ډالې جوړ کړي، داسې نور چیزونه مختلف چې دي، دا تورې جوړې کړي دي پیغمبرانو، جامې یې ګنډلې دي پیغمبرانو مختلف. سلیمان علیه السلام، طالوت علیه السلام، دا کوم چې واقعه ده د بادشاه په دویمه باره کې، هغه باره کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې په خپله راځي، هغه یو پیره کسانو ته وي هغې څه راوړه څه څیزونه، نو ده ورله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه تورو دانو والا راوړي، هغه ډېر مزېدار وي خواږي. نو ده ورته صاحب وایي معلومېږي چې تاسو هم چیلې ډېرې سرولې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي ما به په یو روپۍ مکې والا له چې دی چیلې سرولې. دا ټول کسبونه چې دا کړي دي، هغې کې حکمت پې خپل چیلو چې دی نو هغه به ته د پټون هم بچي او دین هم بیا به ته رسو تربیت د امت کې خپل حکمت پکې پروت دی. او بیا دغه شان طالوت باره کې راځي علیه السلام چې هغه به ګوره جامې دا خلکو له رنګولې، دغه شان چې دی دا اوبه به هم خلکو له په اوږه باندې روړلې راچلولې وې، اوبه به ورله راچلولې. نو ته اوس په ایمان ووایه دا کارونه سپک نه دي. الله رب العزت هر انسان له طاقت چې بس ورکړي بس کار دی کوي. الله دې توفیق راکړي. وانزلنا الحديد، او موږ نازل کړی دي څه لره؟ اوسپنې لربي پای کې بأس جګړې دي، شدید سخت دی، ومنافع فایدې دي للناس دپاره د خلکو، وليعلم الله، دا الله وایي څه مې پیدا کړي د دې وجې چې پوهه شي ظاهر کې الله رب العزت من هغه چا لره ینصره چې هغه امداد د الله کوي، چې الله ظاهر کې ښکاره کړي
هغه چا لره چې هغه امداد د الله کوي نو مطلب د الله د دین کوي الله دې توفیق راکړي ورسوله او د الله د پیغمبرانو امداد کوي الله دې توفیق راکړي بالغیب پنالیدو باندې لګه من رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی والحمدلله ټول وای الحمدلله زمون په ایمان دی الله دې د ایمان نور مضبوط الله دې استقامت را نصیب کړي والله دې توفیق راکړي چې د ایمان ولا دعوت نور ته مرسل الله فرمای وی پنالیدو باندې د پیغمبر چې نو سکه یا امداد کوي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ان شاء الله الله دې توفیق راکړي د خپل وس مطابق به حفاظت کو داغي د ناموس داغي د عزت داغي د سنتو داغي د اقوال د افعال د کردار ان شاء الله الله دې توفیق راکړي الله دې رانه دا کار به چا نه اخلي الله دې زمونږ نه واخلي الله دې دا کار زمونږ ټول وای امين الله دې دا کار زمونږ نه واخلي الله دې دا کار زمونږ نه واخلي ان الله یقینا الله رب العزت قوی هغه الله رب العزت چې دی زورور دی عزیز زبردست ذات دی یا ان الله یقینا الله تعالی قوی قوت والا دی او عزیز زبردست ذات دی الله رب العزت را له په سمجه نصیب